دې ټایم کې زمونږ ملګری نبیل خان اټک پل باندې موجود دی او د هغه سره زمونږ خبرې وشي. هغه موږ ته داسې راپورټ راکړو. تفهیم صاحب زه اټک په مقام باندې ولاړ یم. اټک پل چې دی نو مکمل دې ټایم کې بند شو. تاسو کتلی شئ رشت ښه کافي او درنه کارکنانو سټارټ کا دغه مطالبه ده چې تر کومې پورې عمران خان رهایی نه شي وي تر هغې پورې به دا درنه چې دی نو شروع وي. دا تاسو کتلی شئ که نه چې ټریفک مکمل جام شو او درنه کارکنانو ورکا او کارکنان دغه مطالبه را چې تر کومې عمران خان نه رها شي تر هغې پورې موږ دا درنه نه ختموو او ډېر په جوش او جذبه کې کارکنان راغلي دي. څنګه درنه به ختمېږي؟ خیره انشاءالله دې دا به جاري وي کوم پورې چې زموږ مطالبات یې نه دي منلي. موږ بېکاره هسې بلکې درېیم ورځ ختمېږي به نه. موږ ستړي شوي نه یو. الحمدلله کارکنان راضي لګیا دي. موږ دلته ناست صحیح شو چې ډېره مننه ګرانو کتونکو. مونږ د نبیل خان دا ویډیو مو کته د هغوی بیان هغه عمره ورسېدو. دې ټایم کې د خیبر پښتونخوا نه او خاص کر د ملحقه اضلاعو نه چې کوم کارکنان دي هغه اټک پل ته را رسېدلي. نن هغه جي ټي روډ باندې چې کوم رش به نو ټوله فلو دې طرف ته وه. نن هم په جي ټي روډ باندې ډېر زیات رش و او د اټک پل د بندش په موقع باندې کارکنانو جذبات هغه ډېر های لیول باندې او د پاکستان تحریک انصاف چې کومه مطالبه ده دې ټایم کې هغه مطالبه زور نیسي. مختلف سیاسي حلقې په دې باندې مختلف قسم خپل ابزرویشن ورکوي، خپل بیانونه ورکوي. مختلف بیانیې هغه عام دي. اسلام آباد کې د اشفا آی هسپتال ویل کېږي چې د هغې سیکیورټي او د هغې هغلته انتظامات روان دي. بل طرف ته دا خبره هم کېږي چې خپل کور طرف ته بنیګاله هغې کې هم سیکیورټي های الرټ ده. به هر حال د اسلام آباد مختلفو هسپتالونو حوالې سره خبره اتره کېږي او په هغې باندې سوچ و بچار کېږي او په دغې باندې مذاکرات هم دي. د پاکستان تحریک انصاف قیادت هغه دې ټایم کې هغه هم په ازمیښت کې دی، اپوزیشن په ازمیښت کې دی او حکومت هم په ازمیښت کې دی. د اډیاله جیل کې ناست دغه قیدي هغه بظاهره خو دلته موږ چې کومه خبره اورو چې دا ویلی کېږي چې د بار طرف ته د تلو خبره کوي او هسپتال د طرف ته د تلو خبره کوي، د کور طرف ته د تلو خبره کوي. خو چې کوم سوشل میډیا باندې خبرې دې ټایم کې روانې دي، میډیا باندې دې ټایم کې بحث روان دی او زوی سره چې کومې خبرې وایي د هغه شوي دي نو د هغې خبرو نه معلومیږي چې د هغه چاته هم د تلو موډ نشته. وایي دی ورته ویلی دي چې زویه زما یو سترګه خو لاړه بله ټیک ده او ظاهره باندې داسې ښکاري چې کومې خبرې تر اوسه راوتې دي نو چې د هغه بار ته لا د جیل نه راوځي. یو کارکن قیادت خاص کر زمونږ ایم این ایز ایم پی ایز دا ډېر لوی ازمیښت کې دي ځکه چې هغوی د یو طویل احتجاج او جدوجهد سره مخامخ دي او کومه سټیمنا چې د دوی د لیډر ده نو هغه سټیمنا داسې ښکاري چې د دې ایم این ایز ایم پی ایز هغه خو نشي کېدی ډېر کم تعداد کې به داسې وي چې دغه لیول باندې به برابر وي. به هر حال دې ټایم کې ډېره تیزې خبرې روانې دي. خطرناک صورتحال دی، خطرناک داسې هم دی چې ورباندې روجه را روانه شوه. او بله بیانیه دې باندې دا ده چې په اټک لا ثوابی کې موټروی باندې د یو طویلې درنې دپاره بحث هم شروع دی. د لوی درنا چې څنګه درنا 2013 کې په اسلام آباد کې جاری وه او هغه په میاشتو باندې چلیدلې وه نو دغسې درنې دپاره د دوی لایحه عمل دی، منصوبه بندي د دغسې کړې ده او د هغې غټ مثال غټ ثبوت هغه په پېښور کې تیار کړی شوی کنټینر دی. دا کنټینر هسې نه دی تیار. مطلب د دوی چې کوم خبرې اترې دي په اسټیبلیشمنټ کې په حکومت کې دا مشران چې دي نو دا یو بل سره بیک ډور چینلو باندې خبرې هم کوي او دواړو طرفو ته چې کوم صورتحال نو هغه د خبرو اترې هغه لارې هم نه بندوي او بالکل مستقبل دپاره داسې ګیټونه هم نه بندوي. به هر حال یو جنګ دی، هغه جنګ دی کوي او په طریقه باندې کوي. دا اوس چې کوم صورتحال دی نو دې کې ویلی کېږي دا چې دې کې باقاعده مشوره شوې ده چې کنټینر تیار کوي او په اټک پل باندې کېدی. دا مومنټ بنیادي طور باندې را روان الیکشن دپاره هم یو تیاری دی او دې کې
د راوتو او د ملک نه بار لېږلو هغه خبرې رستو دي. د پارټۍ چې کوم ووټ بینک دی او د پارټۍ کوم سیاسي خپل کارکون دی هغه متحرکه ساتل او هغې باندې رایام ځان ته همغه شانتې ساتل بلکې د مخکې نه مضبوطه ساتل هغې دپاره سیاسي حکمت عملي وي د هر جماعت. دغسې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم سټریټ مومنټونو هغه هم دغه یو سلسله وه چې خپل کارکون یې ځان سره تړلی وساتلو او د مخکې نه مضبوط شو. بیا د کنټینر دا مسله چې کومه ده که دا په میاشتو باندې دا کنټینر دلته پروت دي او دا صرف یو ګنټې لم په سوابۍ کې لا په اټک کې هم د خیبر پښتونخوا په حدودو کې دا میله لګي او د شپې لا په روجه کې د شپې په 2-3 ګنټې دا یو عارضي طور باندې دا روډ داسې بلاک کیږي او بیا کولاویږي. نو دې سره د پارټۍ یو احتجاج هغه به هم رواني او د پارټۍ چې کوم اصل ووټ بینک دی هغې کې اضافه کول او سیاسي حکمت عملي هغه کامیابۍ طرف ته بوتلل او سیاست کې مضبوط ځان ساتل دا غټه حکمت عملي ده. مختلف بیانې دي خو مونږ ګورو چې د پاکستان تحریک انصاف تیر بلدیاتي الیکشن کې کم صورتحالو ووټ بینک هغه کم شوی او خلق ترې خپه او مکمل طور باندې که ووایو نو په خیبر پښتونخوا کې شکست سره مخامخ وه. خو بیا د جګړې نه پس جیل ته د تلو نه پس مسلسل د حکومت نه ویستو نه پس مسلسل زیر اعتاب ساتلو نه پس هغه د پارټۍ چې کوم زوړ حالتو بلکې زوړ نه زیاته مضبوطه که او راتلونکو 20 کالو دپاره 25 کالو دپاره دا نوم به د چا ذهن نه نوځي او دا پارټي د پارټۍ هغه ووټ بینک به وي. نو دې باندې مختلف قسمه خبرې کېږي. دې کې که ګروپونه جوړېږي دې کې که بیا رستو دپاره که دې کې ګروپونه جوړېږي او که دا همداسې پارټي ساتي خو چې کوم ګیمبلر خلک کوم چې دا ټول لوبه دا سیاسي لوبه دا کنټرول کوي نو دا هغوی دپاره هر صورت کې فایدهناک وځي. بهرحال دې ټایم کې چې کوم تحریک شروع دی دې ټایم کې د پاکستان تحریک انصاف او د حکومت ترمنځ کوم جنگ شروع دی نو موږ به دا ووایو چې سیاسي طور باندې د طاقت لحاظ سره حکومت نه دی وتی دي خیبر پښتونخوا کې اختیارات نشته التم زیر اعتاب دي خو عوامي سطح باندې هغه پذیرایي هغه نه د ختمه شوی او هغې کې مسلسل اضافه کیږي. نو دغه خبرې راتلونکي الیکشن راتلونکي حالات دا به په دې باندې بنیادي طور باندې د پارټو چې کوم بنیادي فوکس او د لیډرانو کوم فوکس هغه همیشه په انتخاباتو باندې او هغه په جګړه باندې او د جګړې هیڅ اخري څه لیول نه چې یاره دې ځای پورې به جګړه کوم او بیا به زه جګړه نه کوم. نو مطلب دا دی د حکومت ته رسېدل اقتدار ترلاسه کول او د دغې دپاره یو کشمکش دی جاري دی. د جماعتونو خپل چې کوم منشور وي دغه منشور مطابق نظریې مطابق هغه جدوجهد کوي او په دې باندې رواني. دې ټایم کې زه به بیا ووایم چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم احتجاج دی د موټروی نه هغه جی ټي روډ ته راغو جی ټي روډ بلاک شوی دی او مکمل طور باندې بلاک دی. نو ګڼ تعداد کې خلک اټک پل ته را رسېدلي دي. اوس به ګورو چې دا احتجاج علامتي احتجاج دی او علامتي طور باندې یو میسج ورکولو دپاره دا روډ بلاک شوی دی بیا به یې کولاوی که نه دا به تر لیډر رهایۍ پورې راوستو پورې د جیل نه هغې پورې به دا بند دي. نو که دا علامتي نه وي او دا رهایۍ پورې دا بند دي نو دا یو مضبوط قدم دی د پاکستان تحریک انصاف او په دې باندې د ډېرو خلکو خبرې روانې وي چې پی ټي آی هلته کې وال خوري هلته مسلې داسې جوړېږي ګرفتاریانې راځي پنجاب کې د دې توان نه لري اسلام آباد کې د دې توان نه لري نو خیبر پښتونخوا کې روډ بندول دا د دوی په وس کې دی او دلته کې دوی دا ولې نه کوي چې ډېر زیات داسې شیزونه چې یو طرف ته که صوبه هغه مسایلو سره مخامخ شي خو مرکز هم دې سره مسایلو سره مخامخ کیږي او مشکلات ولا جوړېدی شي. نو دغسې ترین صورتحال ما وي چې نن د اتوار ورځ وه چوټي وه او اسلام آباد ایوانونو کې هغه شان د حل چل دی هسې خو عام طور باندې چوټي ده خو چې کم سرګرمیانې جاري دي نو د ادارو د پولیس اهلکارو د اسټیبلیشمنټ د حکومتي کسانو سیاسي ورکرانو سیاسي قیادت د دوی چوټي نه وي او دا نن هم پر